رب خپل ملګری ما ورته اخره وي وحدان صاحب کله یو سټیشن بدلوي کله بل سټیشن کوي د سره نه دی کله په توسل ورځي کله په استشفاء هغې ته خو نه راځي کله خضر صاحب دا ویلي پلانکي دا ویلي هغلته صحابو دفاع کوله دغه ټوله قیسې په دې وخت ټکه کړله بیا د هغې نه پس هغه اقامې خبره بار نو لس پېرې مونږ د هغې وضاحت ته خو صرف د جنګ نه کار اخلي بیا د دې نه پس راځي وایي که ته غیر مقلد پیش کړې خو څه نه ستا مشرانو ته استدلال کړه زما مشرانو کوم څه کې شیخ صاحب خان 70 صاحبونه ځای په ځای تایید دپاره نقل کوي ته پرې بېخي استدلال بنیاد یې د هغه چې دا سره ثابت نه دی دا نه دی دا نه دی دا نه قرآن دی نه حدیث دی نه زموږ د مذهب کتاب دی د تایید دپاره بېشکه د غیر مقلد په خلاف یې راوړه د بل سره لپاره یې تایید کړه خو استدلال بنیاد پرې مه ږده وابې کېږي غیر مقلد کېږه مه دلته بیا وایي نه د حق ځمکه نشته ځمکې الفاظ پکې ما وښوده که ټایم بندی چې بیا یې درته وښیم بیا فیض الباري ما ته ویل چې هغه د سره معتبره نه ده بیا رشیدي ته راوړي دا نقول محفوظ د پنجبیرانو خلاف چې په قرآن کې خبر راغله دوی قرآن ته هم نعوذ بالله محفوظ نه وایي دې کې به هم بیا هغه وایي چې لاسي بابا چې وفات شوی هغې قرآن کې هم غلطیانې دي هغه په شیخ اشاعت والا یو کس ورباندې لیکل کړي مونږ یې پیج نه راغستي بیا او دا خبره په تالیفات رشیدیه کې هم د مولوي صاحب یو شل کتابونه مې د علمای دیوبند نور هم پیش صرف دغه مې نه دی پیش کړی بیا د دې نه پس دی راځي وایي ما ته وایي دی ګډوډ عبارت ټول پیش کړل مولوي صاحب عبارت به خلک ګوري کړي یو عبارت تل دي صفایي کوي مولوي صاحب ټیم اخلي کړي یو عبارت کې مستعمل مدعا نشته بیا ما ته وایي تا خو ګزاره کوله دا نورو نه ګزاره حال ښکاري مولوي صاحب ما ته هم تا بلال کې ډېر فرق ښکارېدو خو هغه درنه ختم کو ورک دی کو څنګه چې راغله موصول سیس پته لګېده د سیستم نه لګېدله دې نه پس وایي احمد سعید صاحب وایي هغه ته پیش کوي مونږ د جماعت نه ویستلی و مولوي صاحب دی د دې بیا د بیانو د وجې نه ویستی خاص کم جهان پاک کې لیکي مولانا احمد سعید خان کو کسی فقهی مسئلے میں اختلاف کی بنا پر نہیں بلکہ اشاعت التوحید پاکستان کی دستور سے انحراف کے جرم میں جماعت سے خارج کرنے کا پیسے کله چې ستاره مشره او توحید شروع کو دویم وی په بخاری خو پلان کې په راویانو جره کړی دا پراوی جره کول جدا خبره ده واغه امام بخاری ته کنجر وای نعوذ بالله وایي کسی کنجر نه لیکي ته بده کې فرق نه چکول کنزل ورته کې سره دینه پس راځي وای امام اعظم ابو حنیفه رحمه به سند قول راو چتر مذهب د کتاب نه راوغله په سند سره قول امام ابو حنیفه رحمه الله ذکر مو مانګه ایران په دې کې درکو بیا التم د طلب الحوائج الفاظ دي طلب الحوائج مونږ نه یو قائل الته د لري نه الفاظ پکې راغم دي پکې وکړو بیا په اخر کې د بخاری حدیث سره زنانه را نبی صلی الله علیه وسلم ته خطابت په خپل جمعات کې کوي دا ستاره خطابت زینه ده دلته الحمدلله د علماء دیوبند روحاني بچو مخې ته ناسي دا ورته د یو حاجت د طلب د لپاره زنانه راغلی و ول د الله رسول کې تاسو نه عمر فاروق ابو بکر صدیق پر راځي چې زما خلیفہ اول باغوي نو طلب ته یو سیز ما تحت الاسباب هغه کول خو شرک نه دی هغه کول خو جایز دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لبانه پس هغه تراشه پاکي خدا نو کنه چې سره دعا خبره وای بل څه یو دنیوي حاجت خبره او بریز باندې ختم شو د دینه پس په اول خو ما ویل چې زمونږ یو روایت الحمدلله زویب نشته ټول صحیح دي خو لس کتابونه په دغه راوړل دي ټایم په دغه پرېږدم دالي د اکثر یو حواله والا جل 1 صفحه نمبر 713 کې لیکي اور فضائل و مناقب میں واقعی زویب احادیث لی جاتی ہے دا مولوی صاحب درواخله غني حواله بهرحال ما علماء دیوبند پیش کوله هو کتابونه مې پیش کړو اصل الفتاوی جل 4 صفحه نمبر 566 کې مدد لیکي چې نبی علیہ السلام قبر مبارک ته براشي او التبا فينبغي لمن ظلم نفسه ان يزور قبره ويستغفر الله عنده ويستغفر له الرسول نبی علیہ السلام قبر خواته براشي د شفاعت درخواست وکړي اسلام الله شفاعت وکړي دا فضایل حج دی مخکې مې د یو حواله پیش کړی وایو رمونی صاحب دی وی بیا با اور حضور کا وسیلہ پکڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ جب ان کے ذریعے شفاعت چاہی جائے تو اللہ شان قبول فرماوي ډیر دینه پس بخپل سوی فضائل حج والا ناظرین رسالہ صحیح روسیہ بھی درخواست کیا شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ درخواست کی اگر اس مبارک وقت میں سیاکار کسی کو یاد آئی کہ سوک نبی علیہ السلام روزی مبارک طور غلی اور اسے گناہگار اور ترایت شیخ الحدیث سے وہی تو السلام علیک یا رسول اللہ من زکریا بن یحییٰ الکاندہلوی یستشفع بک الی ربک ورته وی شیخ زکریا صاحب د کاندہلوی سے بچے آقا پتا تا شفاعت درخواست کی عرض کر دے احسان ہوگا آقا تبلیغیان مصطفی نسبانی کافر دی اکابرین دیوبند دغه عبارت دین پس رازو خیر الفتاوی چستاو زما سند دی دی جلد نمبر 157 کی ان حضرت وسلم کے روزہ اطہر پر حاضر ہو کر یہ عرض کرنا یا رسول اللہ میرے لیے دعائیں مغفرت فرمائے اور میرے شفاعت پر مجھے اب بھی جائز اور مستحب ہے وسم دا جائز اور مستحب دی دا فتاوی دارالعلوم زکریا مفتی اعظم افریقہ فتاوی دارالعلوم زکریا صفحہ نمبر 501 کی 500 کی لکھی
الجواب آن وسلم سے استشفاء اور تسل جائز ہے. علماء دیوبند اس کے قائل ہے. سری عبارت ادین بس اختلاف یوں تو صراط مستقیم بریلیت پخیلا به شرک لسبون ساٹو ماته دغرا کو ویره ته ما د نورونه بدل ښکاري. الحمدلله زه چې کوم څه ثابت دی هغه منم، چې کوم ثابت نه دی دغه شرکیاتو بدعتو خلاف یم. کل کر ما دا جنډه اوچته کړي سره عبارت دی وایي په صفحه نمبر 59 باندې. اور آن وسلم के रोज़ अक़दस पर हाजिर होकर सलात व सलाम पढ़ने और शफाअत की दरख्वास्त करने का मसला हमारी किताबों में लिखा है. और बया वही उलमाए देवबंद उसे जायज़ बल्कि मुस्तहसन समझता है. दा आपके मसाले और उनके अहल सफ़ा नंबर 167 की लिखी. और रोज़े अतर पर हाजिर होकर शफाअत ममनू नहीं. फुक़हाए उम्मत ने ज़ियारत नबवी के आदाब में तहरीर फरमाया है. संग जमाल सवाल जत फुक़हाए अहनाफ पेश को दा ज़ुब्दतुल मनासिक है फाक़ी बात पते को बस दख़ल महफूज हुई कने कदाब महफूज नहीं. सफ़ा नंबर 250 के दे लिखी. और फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ की और शफाअत चाहे कि या रसूलल्लाह असअलुका शफाअत व अतवस्सलु बिका इलल्लाह फी अन अमूत मुस्लिमन अला मिल्लतिक व सुन्नतिक. मौलाना समन जंगवी खबर ख्वात बगरशी शफाअत दरखास्त को कि अल्लाह रसूल मान पर शफाअत सवाल होगा जिसस्ता पतिन बांधे वफात शमा दगरंगे दा तहरीरात हदीस अब लिख रही दगर मुझे गुरुश्तवी बाबा ए दर मोने उसे से गुरुश्तवी बाबा दुआला शेख तोयर से उस्तादान दी कि हदीस और कुरान सनद मुनqati के मुशरिक वर्ते हुए शेख तोयर सब सनद खत्म करो दरी काले सागर सागर पाद शवेर दा मकालात उस्मानी जिल नंबर 2 सफ़ा नंबर 293 में की लिखी. अल्लामा उस्मानी देवई वही तवस्सुल या तलब दुआ और शफाअत को हरगिज़ मना नहीं करते. उलमाए देवबंद दे मना नहीं सिर्फ पचबिरिया ने कही. फतावा रहीमिया सफ़ा नंबर 155 फिर आन वसल्लम के वसीले से दुआ करें अपनी शफाअत चाहे और के ए अल्लाह के रसूल मैं आपसे सिफारिश की दरख्वास्त करता हूँ. दा फतावा महमूदिया उलमाए देवबंद मोतबर किताब सफ़ा 357 मुनीसिब ददी जिल नंबर 1 देम लिखी एस वही ए साहिब कब्र आप अल्लाह ताला से हमारी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए. वह हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाजिर होकर इस तरह दुआ की दरख्वास्त तो साबित है. आम और मौत के इख्तिलाफ करेंगे मैं तो ये बताऊँ तो गैर यौला लिखे इस्लामशर तो साबित लिखे गैर यौला वो खुमनी से जायज़ हुई खुवरा नवी वो तब आगे की तजाद संग साबित है मशुआन खबरें के अदीन पस राज़म मुनी से चिकमा यातून पेश कवला نو مونږ څه اول نو تاسو عقیده را چې استشفاء شرکیه عقیده را یو قطعي ثبوت کړي دلته دلیل تر اوسه پورې پیش نه کو. بیا دویم نمبر څومره دلیل چې تا پیش لپاره دغه کې غیر الله د عبادت ذکر دی قبر د نبی علیه السلام ته ورلو شفاعت درخواست کول ذکر خو څه اشاره هم پکې رښتره. سلورم نمبر کې په دنیوي جن کې نبی علیه السلام ته دعا او د شفاعت درخواست کول شرک نه او د وفات نه بعد روزي مبارک د حاضرې په کې شفاعت درخواست کول ولی شرک دی خصوصا چې نبی علیه السلام تم معجزه حیات ګڼم. سلورم نمبر پجبران په خپل دغه مدعا باندې هیڅ قسمه دلیل عقلیه نقلی نه لري په خپل ناقص عقل په بنیاد باندې عباراتو کې ګډوډوالی کوي. خپل مشرانو کتابونو کې تضادات ثابت لا د علماء دیوبند کتابونو فقهای احناف قرآن احادیث صحابه تابعین اول د مستحب په تعریف کې راغی په هغې کې مون خطلو د هغې نه پس مولوي صاحب ائمه موږ دا ټول مونږ الحمدلله پیش کړله ستا سره په یو باندې دلیل په د اخره کې درته بیا وایم دا پرې د شیخ صفدر صاحب دا لیکلی شیخ صفدر صاحب کتاب خو درته ما در وښودل که نه خو واضح الفاظو کې د علماء دیوبند مسلک اجماعي لیکلی دی. اوس د ده په خلاف د ده یو عبارت راغلی د هغه نه ته استدلال کې دا خالص د دجل نه کار نه اخلي چې یو سړی په هغه باندې رساله لیکي ته د هغه کتاب راخلي د هغه عبارت په د هغه کتاب د عقیدې په خلاف د هغې نه استدلال کې دا خالص دجل نه دی. بهرحال بیا راځم مولوي صاحب ما قرآن پیش کو ما احادیث مبارکه پیش کړله ما د صحابه کرامو عمل پیش کو د علي رضی الله تعالی او د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی د صحابه کرامو اجماع په هغې باندې پیش کړله د هغوی تایید مې پیش کو ادې نه پس تابعینو تبع تابعینو ته راغلم امام مالک مناظره مې پیش کړله رحمه الله. بیا مې د هغې نه پس راغلم 500 علماء احناف عالمګیري بیا د هغې سره 10 فقهای احناف بیا د دې سره علماء دیوبند 16 حواله جات ما پیش کړله. ای مولوي صاحب ستا د کور نه م پیش کړله تا ته زما چیلنج دی یو کتاب مسلم یو کتاب چې هغه لیکلي قبر خواته راتلل د شفاعت درخواست کول دا شرک دی. نور پرېږده د علماء دیوبند کې مسلم حضرت دقسې په واضح الفاظو کې وښایه څنګه چې ما وښودو دا علماء احناف نه وښایې دقسې په واضح الفاظو کې دا مناظره به خله اوري کله وسیلې لځي کله وایي خضر صاحب ګوره صحابو دفاع به غځي کوله نو څوک به سبا ته راپاسې وایي به چې انبیاء کرامو دفاع کوم د قرآن مجید په ایتونو باندې اعوذ بالله جره شروع کړي که نه د هغې به مناسب تعویل کوي
ته چې د بخاري په حدیثو باندې کوم څه د وجې نه کې هغه منیر شاکر ستا د ګروپ لګیاو هغه په دې باندې جرح کوله و یاره په بخاري کې د نبي علیه السلام دپاره هغه خودکشي نعوذ بالله ثابت کړی روایت بغیر تعویل نه منم د هغې څه قسمه نو قرآن مجید کې خو په لعلک باخع نفسک علی الله یکونون بیا به دې ته تعویل نه کوي قرآن باندې به جرح کوي نعوذ بالله یا تبتغي مرضات دا ټوله لیکلی په دغه څیز باندې ستاسو دقه انداز در انکاري حدیث چې ورباندې روان دي الله دې درته هدایت وکړي خو په اخره کې درته ویل مولوي صاحب قرآن مې درته پیش کړو ویې منه چل ول مه کوه حدیث مې درته پیش کړو ویې منه صحیحین مې درته پیش کړله درېیم نمبر د تابعین تبع د علماء دیوبند فقها دې ټولو کې پیش کړو مولوي صاحب یو ویې منه انکار مه کوه زر پرېږده په داسې ماشاءالله ماشاءالله خیرنې ټرن دي دا صدر صاحب خیرنې ټرن زما پوره شي داینه بعد مفتی صاحب شي بس چې اخر ټیم ته چاره شي بچ زه تا وکم کنه دا دلیل تاسو مو پیښه خیرنې بسم الله الرحمن الرحیم ترټول اول زدا خبره کوم چې تا چې کوم حواله جات د علماو پیش کړل دا زما سره دل کا سرور دی دا ستاسو د مشر د شیخ سرفراز صدر صاحب کتاب دی دی کې دی لیکي دی وای خبره واحد چې دی بزرګانو هغه ما پیش کو ضعیف وي په اعمالو کې معتبر دی اعمال نه خبره د عقیده ده مسله دی د عقیده ده دی کې دی سوې خبره واحد اگر چې کسی خبر واحد اگر چې کسی صحیح کیوں نہ ہو اس بات عقیدہ کے لیے ناکافی ہے دا عقیدے دا پارا کافی نہ دے خبر واحد بیا لکھی ہوئے خبر واحد صحیح سے عمل تو ثابت ہو سکتا ہے لیکن علم عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا اور قرآن کریم کے مقابلے میں خبر واحد کا پیش کرنا تو بالکل ناجائز ہے زپدی کی خبر نہ کم خبر صرف دا کم عمل جدا شے دے عقیدتی بالکل ثابت ہی گی نا صحیح اور دا ضعیف بھی پیش کو دلے گئے دا نور علماء اقوال پیش کے دا آنکھوں کے ٹنڈک دستا دا مشر کتاب دے جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ عقائد کا اس بات صحیح حدیث سے بھی درست نہیں جبکہ وہ خبر واحد ہو مولوی صاحب کم از کم دا مشران عبارات خودی گورا لگ صبر یو منٹ دا غین باز دا خبر اکم چی دا گورا دا استابل مشر دے دق کتاب کے لکھی سماع الموتا کی اور حجت قول و فعل مشایخ سے نہیں ہوتی حجت چې دی هغه به د اقوال او د افعال د مشایخو نه نه بلکې قول و فعل شارع علیه السلام او اقوال مجتهدین سے ہوگی بزرګانو ته خو د خپل د مشر د کتابونو نه خبر یو منټ دی هو ګوره جی دا ګلدسته توحید دا سلورم کتاب ساده مشر پیش کوم دی کې سلی کې ګوره جی بریلی مولا ته سوې وای بزرګانو خدا اور رسول صلی الله علیه وسلم کے فرمان کی کسی دوسری کا قول ہم پر واجب نہیں وہ خبر پوچھی بیا سوئی استدلال صرف قرآن کریم اور صحیح حدیث پر بند ہوگی استدلال چې کې د قرآن نه به کې د صحیح حدیث نه ما درته ویلي ټوله مناظره دي تمامي مسلمانان واوري دا یو لفظ دی د قرآن په یو آیت کې وخی دا یو لفظ دی یو حدیث کې وخی دا یو لفظ دی د صحابي په یو قول کې وخی چې هغې دا فرمایلی د نبی صلی الله علیه وسلم قبر خواله لاړ شه او د هغې ته د استشفا درخواست وکړه زما به ستا په لاس باندې بیعتي زه به ستا غلام او نوکر یم که دا دې راته قرآن حدیث کې داسې وغواړو بله خبره ده دې ما ته چې تا د شرک حق دغه دې لګولې وه دعوه دې کړې وه هغه دې ثابت نه کړه ما درته ویلي وو زه منکر یم په درجه د قضیې حملیې سالبې کې او بیا مې درته ویلو چې زه په طریق په دغه چې په جواب د دوام د دایمي مطلقې کې زه حکم په مطلقې عامې لګوم بیا مې درته ویلي یا په وختیې مطلقې سره په هغې کې زما قول دا و بزرګانو چې محمول موضوع له ثابت نه دی استشفاء عند قبر النبي استشفاء محمول او نبی چې دا موضوع صلی الله علیه وسلم عند قبر النبی دا مقید په دې قید باندې دا محمول موضوع له ثابت نه دی دا خبره مې کړې وه او تا راته هم ثابته نه کړه او ما چې کوم په معارضه کې درته نصوص پیش کړل د هغې نه ښه ثابت شو دې کې دی وایي هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې هغې باره کې هغه زنانه وي که چېرته نبي صلی الله علیه وسلم ته نبي صلی الله علیه وسلم هغه دغه ته بیبي ته یې دا وفرمیل که چېرته ته راغلې او زه نه وم نو ابوبکر له به راشي نو اوس بزرګانو دې کې د خبره ګول مول کړه دې نه دا خبره ثابته شوه چې ته په دې کتاب کې دا وې چې د اقامې سوال دې کولی شي نو زه هم دغې خبرې سوال دې ښځې له پکار و که نه و پکار د اقامې سوال دې کولی شي دغه سوال ښځې له قبر خوا کې پکار و خو د هغه ښځې دا عقیده نه وه ستا د شیخ عزیز رحمان صاحب دا عقیده ده او د الله نبي قول په دې باندې دلیل هغه ورته وایي که ته راغلې او زه نه وم ابوبکر له به لاړه شي زما دا مضبوط دلیل دی بله خبره
دا زما سره پتا وازیزی دې کې دې سلی کې ګوره وای انبیاء او اولیاء کرام او شهدا او صالحین وای بیا لیکي بعد وفات کې اس طور سے استمداد درست نہیں بیا آخر کې لیکي میرے حاجت روائی کے لیے آپ عرض کرے اور میرے سفارش کرے اور میرے لیے دعا کرے آخر کې سلی کې زوز ګوره د قول نه ویم ز صرف مین پوینټ درته ویم استمداد اموات سے بلا شبه بدعت ہے په دې طریقه باندې او تا ګوره استمداد تا مقسم ګرځول او بیا چې د استشفاء دی ولا قسم ګرځي توسل دی ولا قسم ګرځول نو ګویا چې دا ستا اقسام په دې کې بخپل رد شو نو بیا دې سری ګوره خوا قبر کے پاس استمداد کی جائے یا غائبانہ گورا صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے زمانے میں یہ امر نہ تھا بس دقه خبره ما کوله ما ویلو چې دا محمول موضوع ثابت نه دی د قران نه مې درته مخودو د احادیث نه مې درته مخودو د صحابه کرامو د اثر نه مې مخودو د اقوال د علماو نه مې مخودو او ته ما چې کوم احادیث پیش کړیو ګوره تا یو د بلال ابن حارث مزنی واقعات پیش کړو ما ستا شیخ ورته ویلی ضعیف دی ستا بل شیخ ورته د استاد ته ویلیو د دې کې یو راوی دی په هغې باندې اجماع علی الضعف شوی ده دا خبره مې درته کړې بیا ته وې په یو ځای کې ما ته دا وي چې دغه حدیث دی متواتر دی متواتر خو زه تا ته وایم که دا مو راته ثابت کو هم یو خبره به دا وکړم ستا چې زما سره په آیت النبي مناظره وه په هغې کې چې کوم حدیث و ما چې کوم د مسلم شریف نه پیش کړی و هغې ته چې دی مفتي تقي عثماني صاحب دارنګې مفتي شفیع صاحب شیخ ادریس کاندهلوي صاحب متواتر ویل تا په هغې باندې هم جرحه کړې وه د قانون صرف تا لرې او دا قانون به چې دی صرف بزرګانو د متواتر باندې جرحه نه کول دا به صرف ستا په حدیث باندې نه په نور باندې خو تاسو جرح کوئ او بیا یې احمد سعید صاحب هغې رامخې ته کړه وایي جي هغې څه ویلي چې بزرګانو دې زموږ د دستور نه مخالف زموږ دستور دا دی چې د حدیث نه به انکار نه کوي چې چا خو دې خو کړي موږ ایستلي او که داسې نو ستا د شیخ بچی د شیخ سرفراز صفدر صاحب بچی هم په دې سیس کې اخوتلی دی خو په هغې زه تا نه بدنام بله خبره دا نه ما درته دا ووي چې ستا مشر چې دی په بخاري باندې رد بد ووایي وایي جي شیخ الاسلام دی مناظر اسلام دی امام اهل سنت دی او زما هغه چې ورته خبره وکړي وایي جي دا منکر حدیث دی نو دا اوس کوم انصاف دی اوس به موږ څه ووایو ښه جي دا زما سره ګوره د نعمان الوسي صاحب نه حنفي عالم نه پیش کوم جلاء العینین دی په دې کې څه لیکي بزرګانو وایي د نبي صلی الله علیه وسلم قبر ته تلل او د هغې نه چې دی توسل غوښته لم یشرع لامته دا نبي صلی الله علیه وسلم د خپل امت دپاره نه دی مشروع کړي دو درې حوالې پکې دي ولا شرع لامتي اذا كان لاحدهم حاجه ان يقصد قبر نبي صالح فيدعو لنفسه ظانا ان الدعاء عند قبره يجاب په دې باندې صراحتا رد وکړو صراحتا ستا په دې قول باندې اوې ولا شرع لامتي ان يتوسلوا الى الله بذات ميت اصلا او په اخر کې لیکي وشفاعته نو تاسو خو بزرګانو دا شفاعت د توسل قسم منئ نو په خپله چې توسل رد شو شفاعت هم رد شو دا ګوره دا ګلدسته توحید دا ستا د مشر د شیخ سرفراز صفدر صاحب کتاب دی دا وګوره جي دا آیت رواخلي ګوره والذین اتخذوا من دون الله اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى توی خطابت پکې کوم منګه هر ځای کوم چې کوم ځای مخرج یالته به سور به پکې مناوو ان شاء الله العزیز وګوره دا دا ستا د شیخ کتاب دی سلی کې ګوره ان آیات سے معلوم ہوا کہ مشرکین جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے یا ان کو پکارتے تھے آواز بے کہو ان کو نہ مستقل سمجھتے تھے اور نہ خدا دقت طریقہ بس معلومات کے لیے ثابت ہے بلکہ ان کو خدا تعالیٰ کے لیے تقرب کا ذریعہ واسطہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کام اور ہمارے حاجت خدا تعالیٰ کے پاس پیش کریں اق خبر کم جتا بیان والا اور ہماری سفارشیں کرتے ہیں لاندی سلی کی بزرگان ہیں پہلے آیت کے آخر میں عما یشرکون میں اس کو صاف شرک سے تعبیر کیا ہے دستا د مشر د کتاب نه خبره پیش کړه زه شیخ سرفراز صفدر صاحب منم زه د دې وجې نه منم چې دا د شیخ حسین علي صاحب شاګردو او په دې شرکیاتو باندې او په بعضې مشرکانو به رد کوو خو دا خبره تاله منل غواړي زه یې منم پکار ده چې ته یې ومنې بله خبره دا ده د احادیث نور نه وي بس دی خبره دا وه چې تا چې کوم ولو انهم اذ ظلمان بسهم جاؤوک فاستغفر الله دا آیت دی پیش کو ما درته ویلو که دا آیت عام منی ورپسې آیت به عام منی طالبات المقدم مثل د هغې جواب رانغی بیا مې درته ویلو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات دا آیت به عام منی که دا آیت عام نه منی طالبات المقدم مثل د دې جواب نه راغلی بیا چې تا کوم د امام مالک دغه دې پیش کړه په هغې باندې د ما د یو سند باندې جرح وکړه د هغې صحیح جواب نه دی راغلی بیا چې دې بزرګانو تا
چې کوم د بلال ابن حارث مزنی واقعه پیش کړه په هغې کې زه د خپل د جانبه څه نه یم ستا مشرانو پرې رد کړی ستا شیخ سرفراز صفدر صاحب ستا شیخ حسین علي صاحب په هغې باندې رد کړلی ما حق خبرې صرف را نقل کړي زبان میری ہے بات ان کی او پاتې شوې د شرک فتوې هغه دې مشرانو نقل کړي ما یو د اشاعتي عالم نه دي نقل کړي او ما تا ته د ستا د مشرانو عبارات وښودل چې هغې دې ته شرک ویلی خو صرف دا وایم دا فتاوی ارکان اسلام ده په دې کې لیکي واما دعاء الانسان لنفسه عند القبر د نبي سلام قبر خوا ختم عند القبر په دې کې څه لیکي وایي بزرګانو په دې باندې چې دی وإذا قصده الإنسان فهو من البدع أيضا وإذا ده بدعت ندا إلا إذا ورد به النص مگر هلا چې کله په نص راغلی او وإذ لم يرد به النص په دې باندې خو نص نه دی راغلی ولم تأتي به السنة نبي د حدیث نه یو ټکی راغلی نو بزرګانو چې دا نه دی راغلی بیا لیکي یکون تخصیص بدعه قبر خواته راتلو د دې دا قسم تخصیص کول دا بدعت دی او لاندې بیا دقه خالص عند قبر النبي لیکلی دی دا بزرګانو دا زما سراسر الفتاوا ده په دې کې دی لیکي بزرګانو چې یو سړی عقیده د شرک شو جو مشرک हो और उनकी عقاید شرک हो इसके पीछे नमाज مکروه تحریم ہے دا په دې کې هم لیکلي دي او بزرګانو دا یاد ساته دا فتاوا فریده ده په دې کې مفتی فرید صاحب لیکي مشرک پس اقتدا باطل ده کله هر مکتب فکر سره تعلق ساتي بیا په دې فتاوا دارالعلوم دیوبند کې دی لیکي بزرګانو ایسے شخص کو امام بنانا حرام ہے اور نماز اس کے پیچھے مکروه تحریم ہے جو مشرک हो بزرګانو زدا نه زستازو بشان خو نه کوم زدا ویم چې ستا کم شاګردان او ملګري او کم ملګري داسې چې هغه معتدلي چې د علماء دیوبند په لمن باندې داغ ونه لګي د داسې خبرو نه دې رجوع وکړي چې هغې هم نه بدنامي علماء دیوبند نه بدنامي دا ګوره چې دا بلاغ المبین دی د شاه ولی الله محدث دهلوي دې سره کې ګوره چې عدم استمداد اور دی وایي د صحابانو د ابوبکر نه او د حضرت عمر نه یو نمبر دی په آخري لنډې خبرې به وکړو چې ستاسو آخري دغه دی د قرآن حدیث د خپل اکابر او احناف او علماء دیوبند کامل اعتبار نصیب ک الله مونږ دغه سم کو چې مونږ د خوارج او د نور خلکو بل را باندې لاړ شو پروردګار زمونږ نه ناسته د خپل رضا ذریعہ وګرځو خلکو لپاره د خیر ذریعہ وګرځو واخر دعوانا الحمدلله صلی و نسلم علی رسوله الکریم اما بعد نن زمونږ په بړخیله کې د مفتی ندیم صاحب او د هغې د ملګرو سره مناظره وه په مسله د استشفاء عند قبر النبي صلی الله علیه وسلم په هغې موضوع باندې مناظره وشوه او د دواړه جانبه په هغې باندې ښه نظر ور واچولی شو او مناظره به خلک واوري د هغې نه بعد به په خپله فیصله وکړي چې کومه خبره حقه ده کومه ناحقه ده هر سړی صاحب عقل له او آخره زمانه د هر سړی د هر شي نه چې دی اخذ کولی شي خو خپل ملګرو ته زه دا وایم هېڅ قسم د بد اخلاقۍ د بدکردارۍ او د بې ادبۍ پوس به نه کوئ او خبره وه زموږ مسله حقه وه الحمدلله حق حقي جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا او ښه زبردست بحث شو په هغې کې چې دی زموږ سره ښه د ادبو دایره کې دننه د هغې رویه وه هېڅ قسم څه بد اخلاقي پکې هم نه وه نه په میلمستوب کې څه کمی و خو په ښه رویه باندې په ښه ادب و لحاظ کې دننه مناظره وشوه سر ته ورسېده ملګري ورسره ورسېدو او مناظره و باقي ملګري واورئ د هغې نه بعد به انشاءالله فیصله کېږي اوس شیخ صاحب له دا ورکوو چې موږ له دعا وکړي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم اللهم اغفر لأصولنا ولفروعنا ولمن كان حقنا عليهم ولمن كان حقهم علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اتخذ منا خدمة دينك إلى يوم التناد یا الله کم علما چې د حق د پاره څومره منډې تړلې وهي او کوششونه کوي الله د هغوی کوششونه خپل دربار کې قبول کا الله هغه چې هر طریقې سره وي که درس و تدریس سره وي که بیان سره وي که مناظرې سره وي الله د هغوی ټول کارونه د خپل رضا دپاره وګرځوه الله زما د ورور چې علامه وحید الله وحدان چې کومه مناظره وکړه
الله دا د خپل رضا دپاره وګرځوه او الله دا د ده دپاره او زمونږ د ټولو دپاره الله د آخرت او د دنیا د خوشحالۍ او د خپل رضا سبب وګرځوه. الله د دوی علم کې عمر کې الله برکت واچوه. الله دا کوم ملګري چې ورسره تلي و څو ورځې الله هغوی ډېر قرباني کړو او محنت یې کړ دی. الله د هغوی په عمرونو کې علمونو کې برکت واچوه. الله د علامه صاحب او د ټولو ملګرو الله ټول ضرورتونه د غیب خزانونه پوره کا. الله د دې بچو کې ښایسته ښایسته عالمان پیدا کا. الله زمونږ د ټولو بچو کې ښایسته عالمان پیدا کا. الله دوی چې څومره خواري کوي الله د نور خوارۍ او د نور محنت توفیق ولا ورکا. الله د ملګرو دا خواري خپل دربار کې قبول کا. الله دې ځای نه هغه ځای ته تلل بیا واپس راتلل دا دومره پریشانی برداشت کول الله د دې په وجه الله د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کا. الله عمرونو کې الله علمونو کې برکت واچوه. الله د دنیا او د آخرت څومره حاجتونه دي الله مشکلات دي ورته مشکلات ورته آسان کا. الله حاجتونه یې پوره کا. الله دې کومو ملګرو چې ورسره څومره قرباني کړې ده الله د هغې عوضونه دوی له ورکه. الله د هغې په وجه زموږ د دې ټولو ګناهونه معاف کا. الله چې څومره موحدین دي څومره حق پرست دي الله د هغوی ټول مشکلات ته حل کا. الله زموږ د دې مدرسې د استادانو د طالبانو چې څومره پریشانیانې دي الله ته یې ختمې کا. الله خوشحالۍ نصیب کا. الله زموږ دا مدرسه الله د ټولو موحدینو مدرسې الله د ټولو حق پرستو مدرسې چې دي الله د هغوی ضرورتونه پوره کا. الله زموږ دا څومره طالبان وختي نه الله ډېر وخت نه دوی انتظار باندې دي الله دوی ډېر وخت نه الله په دې دغه باندې دي چې د خپل استاذ محترم د هغوی استقبال وکړي. د دې د وجې نه الله دا دومره پریشانی او تکلیف دی برداشت کو. الله دا خپل دربار کې قبول کا. الله د دوی نه ښایسته ښایسته عالمان الله جوړ کا. الله د قرآن او د حدیث الله ښه مهارت والا ورکا. الله زموږ د مدرسې او د ټولو مدرسو د استادانو الله ټول ضرورتونه پوره کا. الله زموږ دا مدرسه الله دې له ښه ترقي ورکا. الله دې ټول ضرورتونه پوره کا. الله د علامه صاحب او د هغې د ملګرو الله عمرونو کې برکت واچوه. الله پریشانی یې ختمې کا. د دنیا او د آخرت خوشحالۍ یې نصیب کا. الله دا څومره طالبان مریان چې دلته راغلي الله د دوی په هر قدم باندې الله دوی له نیکۍ ورکا. الله ته دې راضي شه. الله د دنیا او د آخرت خوشحالۍ یې نصیب کا. وصلی الله تعالی